ځینې کسان وایي په ملک کې مهنګائی ده او غربت چې دی داسې واقعیږي او د دې د وجې نه ټینشن چې دی دا ځان ته جوړ کړی، نو دغه ټینشن چې دی دا مه کوئ. زموږ دا ملک چې دی دا एकदम په پورته باندې هم تللی شي او دلته تجربه کار خلک شته هغه تجربه کوي، د هغې د وجې نه دا एकदम په پورته هم تللی شي. که تاسو وګورئ کله چې د عمران خان حکومت و نو دوی په هغه وخت کې ویلو چې زموږ سره تجربه کار خلک دی، دا ملک چې دی دا به په پورته باندې بوځي. بل لا چې د پاکستان په تاریخ کې داسې حکومت چې دی دا نه دی راغلی، لکه دا نن سبا چې کوم حکومت دی نو دا د پاکستان په تاریخ کې نه دی راغلی، ځکه چې په دې کې ټولې پارټیانې یو ځای دي. که تاسو وګورئ مکمل پارټیان دی، که پی ټي آی ده که هر یو ده، خو که یو فیصله کېږي نو یو تن یې خلاف ورزي نه کوي، لکه خلاف یې نه کوي. که بیل پاس کوي کار څه پاس کوي هغه پاس کوي، یو تن چې دی د هغې دغه نه کوي، په منځ کې رکاوټ چې دی هغه دې ته نشته، احتجاج د دې خلاف نشته. بل لا چې حکومت هم 4 کاله چې دی دا عیدي وشو، لا نور وخت چې دی روان دی، لکه حکومت هم ښه برابر روان دی، سر رکاوټ مکاوټ چې دی دا ورته هم نشته. خو کله چې د عمران خان حکومت په 150 روپۍ باندې لیټر و نو په هغه وخت کې دی دا چغې وهلې چې دی ملک چې دی دا تباه کوي او مهنګائی چې دی دا راوسېده او غربت چې دی دا یې سیوا کړو. زموږ سره تجربه کار خلک دی، د هر سره چې دی دا به تاسو ته ارزان میلاویږي. نن سبا چې په 400 روپۍ کم لیټر دی او په عالمي منډای کې کم ریټ دی، نو د دې ریټ نه سیوا ریټ چې دی هغه په 150 روپۍ په وخت کې چې دی په عالمي منډای کو، لکه تیل چې دی په هغه وخت کې ګران و خو هغه 400 روپو ته نه وخېجو، هغه په 150 روپۍ چې دی دغه ورکول. د دغه حساب به لکه ځینې کسان وایي نواز شریف هغه داسې او فلانې هغه داسې، حساب به د عالمي منډۍ لګوي ځکه چې ټول هر څه په ریکارډ باندې پراته نو ریکارډ ته چې دی د ګورئ موبایل به ستاسو ټول سره ځکه چې تاسو ما ګورئ موبایل به ستاسو سره لازم وي، نو په دې موبایل کې لږ سرچ هم کوئ. اوس چې دی راغلی دی نو پیټرول چې دی هغه 400 روپو ته ور وختل. بل لا ځینې کسان ما چې تاسو ته څنګه ووایي ټینشن کوي، نو ټینشن مې درته به دې ووایي چې به دې ټینشن مه کوئ ځکه چې دا تجربه کار خلک راغلی. نو یو کس چې تجربه کوي نو په تجربه کې که ګوره ناکامه کېږي هم بار بار ناکامه کېږي، بار بار ناکامه کېږي، به بار بار کوشش کوي، نو کېدای شي که زموږ نه د چمړۍ به دې کې وکاږي او کېدای شي که एकदम ښه شي، یو پیره پکې کامیاب شي. نو 4 کاله د دې وشو، کېدای شي لا نور وخت هم دې غواړي او نور تجربې چې دی دام کوي، نو په تجربه کې اکثر سړی چې دی دا ناکامه کېږي. نو دا مهنګائی او غربت چې دی د دې د وجې نه راغلی دی او نور تجربې چې دی هغه په تاسو باندې هغه کوي، لکه نور تجربې چې دی دا روان دي 400 روپو ته پیټرول ور وختل او نور هم کېدای د دې نه په پورته باندې چې دی لاړ شي. تاسو راسره خپل رایه چې دی دا هم لازم شریک کړئ چې د عمران خان حکومت خو که دا حکومت چې دی دا د غریب دپاره ښه دی. د غریب خبره به کوئ، د خپل ځان خبره به نه کوئ چې پلانی سړی زما د ترور زوی دی یا د ماما زوی دی هغه MP دی MNA دی. زیاتر کسان د دې دپاره لګیا دي محتاج دي د بل کس د وجې نه، هغه د دې د وجې نه پارټي سپورټ کوي چې هغه بلې پارټۍ ته وروړي نو دی ورسره هغې پارټۍ ته چې دی وراوړي. نو خو د غریب دپاره چې دی کم حکومت چې دی هغه ښه